الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. تذکره د جنت روانه وه. په مخکینی آیات کې د مؤمنانو د پاره چې کم انعام ذکر کیږي د هغې ذکر رب ذوالجلال کو. په دې آیات کې الله رب العزت یو مثال بیانوي. مشرکین را پاسېده په قرآن مجید باندې اعتراضات شروع که. یو را پاسېدو چې یاره زه به یې مثل لوړم، بل را پاسېدو چې یاره زه به یې مثل لوړم، خو چام د قرآن مجید مثل پیش نه کو. د قرآن مجید څه نه د یو آیات، نه د یو رکو، نه د یو ټکي مثل هغې راوړو. مسیلمه کذاب چې کله را پاسي هغه یو عجیبه خبره کوي، وی زه به د دې مثل لوړم که نه. هغه ډېر لوی شاعر و، د دې ډېر لوی شاعر و د عرب، او بیا وروستو د نبوت دعوی هم کړې وه. هغه را پاسېدو والنساء ذات الفروج او الفیل ملفیل الذنب الطویل، داسې ټکي ووی چې هغه خپل ملګري هم ورپسې په خپله په خندا شو چې دا تاسو ویل. خو دې ته چې پته ولګېده چې دا بشري کلام نه دی، د انسان کلام نه دی، حیران پاتې شو. نو بیا په قرآن باندې اعتراضات شروع کړه. وی یاره وی دا خو داسې کلام دی په دې کې د معمولي شیزونو ذکر کیږي. وی خو د الله تعالی د دې کلام نه د مراد څه شی و چې هغه د دې ذکر کولو. الله تعالی دلته د یو مچ ذکر کوي. نو دی وی د خدای د دې نه څه مقصد و چې د دې ذکر کولو. الله تعالی ورته چې زه د په قرآن کې څه ذکر کوم، که د هغې نه کم هم ذکر کوم، زه د دې نه حیا نه اخلم. ماله ترې حیا نه راځي. ولې؟ ځکه چې زما کلام دی او دا مخلوق هم ما پیدا کړی دی. زه ته راپاسه د دې یو مثل خو ما ته وښایه. دنیا کې د انسان اعضا چې کله سلامت وي نو هغه په هغې باندې پوره خپل کارونه کوي. معمولی نقص په هغه اعضا کې راشي، مثلا سترګه کې یو معمولی ذره پروزي، سترګه کار پرېږدي، ټوله دنیا دې راوځي چې هغه د دې بله سترګه ولګوي که نه. د رب قدرت طاقت دی. نو الله تعالی دلته فرمایي ان الله لا یستحیي ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. الله تعالی فرمایي وی زه د دې نه حیا نه کوم چې زه د مچ مثال بیانوم، که د دې نه وړوکې ولې نه زه به بیانوم. ځکه دا ما پیدا کړي، تاسو د دې د مثل لوړو نه عاجز یې. فاما الذین آمنوا، یقینا هغه خلک چې چا ایمان وروړی دی، فیعلمون انه الحق من ربهم، هغې ته د دې پته ولګېده چې دا د رب له طرف نه یو حق پیغام دی، دا کلام یو حق پیغام دی. واما الذین کفروا، او یقینا چې کم هغه منکرین خلکو چې پهله به انکار کولو، په قرآن به اعتراض کولو، نو دی وی فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. نو دی را پاسېده وی د الله تعالی د دې مثال نه څه اراده وه چې رب دا مثال بیانولو. یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. رب ذوالجلال فرمایي وی د دې مثال، د دې کلام د وجې نه وی ډېر زه هدایت ورکوم او ډېر له ګمراهي ورکوم. ډېر به دې د وجې نه ګمراه چې ولې یاره دا ذکر کړی دی، او ډېرو ته به ترې فایده ورسي چې یاره رب دومره عجیبه طاقت دی. معمولی مچ هغه کې څومره صفات الله تعالی ایښي دي چې هغه ترې څو تختي خلک ته هغه نشي راټینګولی، اتې نشي اخیستی، نور به څوک یي. وما یضل به الا الفاسقین، او رب نه به ګمراه کېږي مګر هغه خلک چې کم فسق کوي، فجور کوي. فسق څه ته ویلی کېږي؟ د فسق 3 قسمونه دي. یو قسم ته تغابي ویلی کېږي. تغابي هغه یو فسق دی
چې کله یو انسان د زړه کې د ګناه بد پراتی چیرې دا ګناه خو بده ده خو بیا هم په هغه باندې هغه خواهشات دومره غالبه شي چې هغه ګناه نه دی منې کیدی نشي دې ته تغابي ویلی کیږي دویم قسم د فسق چې کوم دی هغه جحود دی هغه دا دی چې یو سړی ګناه کوي او هغه ګناه ته ښه وایي او په هغې ځان له نورې پردې اچي چې مړه به دا ګناه مې وکړه هغې دپاره ځان له غلطې لارې ګوري دا دوه قسمه ګناه چې کله خلک کوي فسق کوي دا په ایمان کې بیا هم شامل دی مؤمن دی خو ګناهګار دی دریم قسم فسق چې دی نو هغه یو سړی ګناه هم کوي او هغه ګناه باندې فخر هم کوي او هغه وایي چې دا یاره بس باعث ثواب هم دی په چې زه کوم زه ښه کوم بس خدای سره هم جمع کوم اعلان هم کوم نو دا دریم قسم ګناه چې کومه ده نو دا هغه کفر دی دا هغه یو فسق دی درې قسمه د ګناه شوه ده په دې آیات کې بله خبره کوي الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه هغه خلک چې د وعدې نه پس تا الله سره وعده کړې وه او د هغې نه پس د الله هغه وعده ماته کا دا هغه خلک یادوي چې کله الله تعالی د ټول مخلوقاتو پیدایش کول او ټول مخلوقات پیدا کول په دې وخت کې الله تعالی ټولو مؤمنانو نه وعده اخیستې وه الستو بربکم تپوس یې کړو چې زه ستاسو رب نیم زه ستاسو خدای نیم دې ټولو یې قالو بلا ولې نه ته زمونږ رب ته زمونږ خدای عالم ارواح خبره ده چې دا ټول الله تعالی ځان ته مخکې ودرولي نو دلته الله تعالی دی فاسقین مؤمنینو ته وایي چې یاره تاسو خو ما سره وعده کړې وه تاسو زما وعده ماته که ویقطعون ما امر الله به ان یوصل او چې تاسو چې کم حکم مې تاسو ته کړی نو تاسو خو هغه حکم مات کو هغه هم ونه منلو حکم خو د یو ځای کېدو او اسلام کې داخلېدو او د رب ربوبیت منلو ویفسدون فی الارض او تاسو خو په ځمکه کې فساد پیلاو کو فساد څه شی دی د عقیدې فساد دی د ایمان فساد دی چې کفر هم په دنیا کې اختیار کو اولئک هم الخاسرون دا هغه خلک دي چې کم خلک په نقصان کې دي په دې بل آیات کې یو د انسان د ژوند خبره کوي کیف تکفرون بالله وی تاسو څنګه د هغه رب کفر کوئ ولې د هغه رب کفر کوئ استفهام انکاري دې ته ویلی کېږي وی تاسو د رب کفر ولې کوئ د هغه انکار ولې کوئ ولې وکنتم امواتا تاسو اسم نه وی هر یو انسان یو عمر مقرر وي چې زه دینه تاسو کوم دی وی چې یاره د ما 40 سال عمر دی بل وی 45 سال مې دی څوک وی چې 60 کاله دی څوک وی 50 کاله مې دی نو د دې نه مخکې ته معدوم وي ته نه وې اسم نه وې ته تصور دې نو چې رابه شي دنیا ته که رابه نه شي نو دا الله تعالی وی وکنتم امواتا ته اسم نه وې معدوم وي فاحیاکم رب وی ما درله زندگی درکا پیدا مې کې حدیث کې راځي حضور پاک ارشاد فرمایلو حدیث قدسی دی وی چې کله الله تعالی یو بنده پیدا کوي نو وی دی پیله یو وړوکی شانتې ساس کې وي بیا د غوښې یو ټوټه جوړه شي هغې نه پس پورا اعضا سلامت شي بیا په دې کې روح اوالی شي روح پوکې کی نو بیا روایت کې راځي وی تپوس کېږي چې یاره دی به نیکبخته وي که بدبخته به وي دې پورې تپوس کېږي چیرې د به په دنیا کې زندگی څومره وي په کم تاریخ به دی پیدا کېږي په کم باندې به وفات کېږي نو دا ټول ارسه الله ولیکي نو دا هغه د ژوند ابتدا ده بیا چې الله تعالی انسان له دا زندگی ورکړې ده نو دا یو لوی انعام دی د الله تعالی دا نه چې رب راله زندگی راکا بس ځان نه د پیسو مشین جوړ کا ځان په دنیا کې غافله کا یو کس راته خبره کوله بهر پاتې کېدو چرته امریکا کې او لندن کې و هغه وایي وی ډېرې زیاتې روپۍ مې بچو له ګټلې وې خو داسې ژوندو چې زه به ووتم بس ما وی یاره بچو له سهولت دپاره پیسه وګټه نو بچي مې دې کې لوی شو خو بیا آخره کې حالت دې ته ورسېده چې زما بچي د دین نه متنفره شوي وو چې زه خبرېدم هغې دهریان شوي وو الله هم نه منو وی پیسه خو مې وګټله خو ایمان مې وبېله د بچو ایمان مې لاړو د بچو تربیت کوئ لاس پې کېږدئ
د دې ژوند اصل مقصد چې کوم دی هغه د رب رضا ده. ګورئ په دنیا کې به څومره زندگی تیره کړي انسان، دا دې څوک نه وایي چې یاره بس زه خو په دې دنیا کې پاتې کېږم، بس زه به ټول عمر په دې دنیا کې ماله به مرګ نه راځي. دا دې څوک نه وایي، بالکل دې نه وایي. او نه دې دا وایي چې یاره دا مشر دی به اول وفات کېږي، نه دې دا وایي دا کشر دی به اول وفات کېږي. هېڅ پته نه لګي، پته نشته کله په موږ باندې سترګې پټېږي. دا څوک دی پته نه لګي چې کله به الله تعالی د موږ نه هغه روح اخلي. نو الله تعالی دا زندگی چې ورکړې ده، د زندگی مقصد ډېر عجیبه دی چې رب سره دوستي وکړې، تعلق وساتئ، دنیام کوه، دنیام ګټه، د دنیا منه نه ده، حلال رزق وګټه، دا هم عبادت دی. نو الله تعالی چې دا زندگی ورکړې د دویم مقصد دا دی. د دې نه پس ته ثم یمیتکم، رب وایي اول اسم نه وی، بیا مې دنیا ته راولېږلې، پیدایش مې در کو، د دې نه پس ته پتا یو مرحله را روانه ده، هغې نه پس به د نه روح وکاږم. چې روح د نه کله ووتو نو بیا چې کم اعمال د څومره دی وجود کې ځان سره یوړه، بس د دې اعمال حساب به کېږي، نور بیا نشته. بیا که چېرته نیک کار یا صدقې جاریه دې داسې شروع کړي نو هغې اعمال به در پسې روانې، خو نور نه راځي. او بیا دا ځای چې کم دی چې کله دلته انسان یوازې شي، دا په سختو ځایونو کې په هر یو مرحله کې ټولو کې سخت دا ځای دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک دوه لوریانې پې واده دي، ډېر زیات سخي صحابي و، داسې سخي صحابي چې د هغه د سخاوت مثالونه بیانېږي. صحابه ته تپوس کوي، ورته وایي یاره وی د جنت ذکر چې کېږي ستا کیفیت خراب نه، د جهنم کېږي ستا خراب نه، خو چې کله په قبرستان تیریږي یا د قبر تذکیره وشي نو ته دومره جاړې، الان کې دومره به یې وجړل، دومره به یې وجړل. روایت کې راځي وی چې ګیره مبارکه به یې د ټوله د اوښکو نه ډکه شوه، دومره زیات به یې وجړل. نو ورته وی پیغمبر فرمایي القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. وی دا قبر چې دی دا د اولنې مرحله دا یو ده، یا د جنت د باغچونه ښکلې باغچه ده، یا د جهنم د کندو نه ټولو کې خطرناکه کنده دا یو ده. کله چې بد سړی وفات شي، بد سړی بعضې داسې اعمال دي چې د هغې دپاره حضور پاک سزا په دنیا کې بیان کړې ده چې د قبر کې به هغې ته څه سزا میلاویږي. په هغې کې یو کس هغه دی چې کم سړی د اودس ماتي نه ځان نه ساتي، لکه ساس کې پې راځي، دا هم د قبر د عذاب یو سبب دی. روایت کې راځي حضور پاک چې کله معراج په شپه باندې بره لاړو نو اول مې وکته، وایي یو غټ کاڼی به راتلو، یو کس ولاړو او د هغه د سر له به راغو، سر به یې ټوټې وټې پرېوته. وی چې کله به کاڼی ته لاړو د سر به روغ رمټ شو، بیا به سلامت شو، بیا به بل کاڼی راغو په دې سر به یې را پرېوته. نو ما جبرائیل امین نه تپوس وکړه چې دا څوک دی؟ وی راته وایي دا ستا د امت هغه یو بنده دی چې کم سړی قرآن یاد کړو هیر کو. دا وی د قبر عذاب دی، که په دې باندې خلاص شو صحیح ده، او که خلاص پې نه شو بس بیا وروستو بیا د عذاب دی جهنم. بیا وایي یو سمندر شانتې مې وکتو، د وینو نه ډک و، وی هغې کې یو کس لامبو والا، لامبو یې پکې والا کله به یو طرف ته لاړو کله بل طرف ته، نو یو خوله یې وازه نیولې وه، او چې یو طرف ته به لاړو نو هلته کې به یو کس ولاړ وي، هغه به کاڼې راواغېستو چې دی به یې پیوویشتو، دومره تیز به یې وویشتو چې کاڼې به یې خولې ته لاړو، نو دی به هغه سر ته بیا دې منځ ته لاړو، بیا به یې لامبو والې راتله به او وینو کې لامبل. ما دا څوک دي او دا څه کې ګیر شوی دی؟ وی دا ستا د کوم هغه سړی دی چې کوم سودخور و، او وی دا د قبر عذاب دی، ډېره لویه بیماري ده دا سود، او د خلکو کې ډېره زیاته عام شوې ده. یو سودخور باره کې راځي محمد اجمی د نومو، دا سودخور سړی اکثر بخیل هم وي،
دې چاله څه ورکویم نه. نو وایي دی راتلو په سود کې چا نه اوړه راواخېسته، چا نه څه خوراک، چا نه څه، چا نه لرګي. نو چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي دا پاخه که، هغې پاخه که. نو دې کې یو ملنګ راغه. نو هغه ملنګ یې چې ورته یې راکړه ښځې وله څه ورکړو، ورته یې زمونږ ځان له نشته، زه وي تا له څه درکړم. نو ښځې چې کټوی نه سر اوچت کړی دی هغې کې چې څه پراته ټول نه وینه جوړه شوې وه. ښځه ورته وایي ظالمه، وی ګوره مونږ دې هم ځان سره هلاک کړي یو، مونږ دې هم غرق کړي یو، بس ته توبه وکاږه، مونږ خو په کور باندې ناست یو، سو کول هم نه شو چې څه تو روړې به ستا به مونږ، ځکه زه ستا په نکاح کې ناسته یم، بس ته دا هر څه پرېږده. وی ښه پرېږدم. وی بلکل یې پرېږده. نو وی دی چې په لاره باندې راتلو نو یې ماشومان وی د دې محمد اعجمي نه ځان ساتي، د ده سوري لاندې رانه شي، هسې نه چېرته خدای عذاب کې مبتلا نه کړي، دومره لوی سودخوره دی. وی ده چې څنګه توبه وویسته د کوره ووته، وی چې څه ورسره وه ټولې خلکو ته په سود کې واپس کول. نو الله تعالی په مخ کې یو عجیبه نورانیت کېښه. نو بیا خلکو وی د محمد اعجمي د سوري لاندې شي، وی څه پته لګي د رب رحمت پې نازل شي، مونږ د ده د وجې نه الله جهنم نه وساتي. نو بیا یو عالم باره کې راتله، وی د محمد اعجمي به ژبه انخطه په قرات کې. نو یغه عالم د پسې مونځ ته ولاړو، سلام یې وسرخولو، ویره ده خو قرات هم صحیح نه دی. نو دا محمد اعجمي سره به زه څنګه د پسې مونځ وکړم، هغه ترې نه لاړو. چې لاړو نو غرمې وخت و کیلولۍ کوله چې سترګې پټې شوې. نو رب ته وایي الله ته به مې په څو بخې، وی محمد اعجمي پسې مونځ وکړه بخم دی. سودخورو توبه وویسته که نه، نو معلومیږي دا چې توبه وکاږي هر یو ګناه رب معاف کوي، خو چې توبه هم د زړه نه وکاږي. زمونږ خو هغه توبه وي چې یاره نه کومه، توبه مې ده توبه مې ده، خو سبا په اړه کې مې د هغه ګناه ګن پروت چې یاره سبا به بیا وکړم، بیا به توبه وکاږم. دا نه، انما التوبة الندامه، ستومانتیا ده په دې باندې چې خفه شم په دې باندې بیا به نه کوم. نو دا دویم کس شو، دا ډېر سخت ځای دی. ګورې دوی دا د ده د قبر عذاب دی. دریم کس باره کې ما مخکې ذکر کړی چې یاره هغه داسې کږې خولې والا چړې وې، هغې ورته خولې ته اړمې کې ورا بیا کې د سټ پورې به یې وشلولو، د خولې ته به یې اړمې کې د مرۍ پورې به یې وشلو. وي دا څوک دي؟ نو جبرائیل امین ورته وي دا ستا د قوم دروغجن دی، وي د به دروغ وي چغلخوري به یې کوله، وي دا د قبر عذاب دی. څلورم نمبر کس هغه وی یو تنور مې وکتو، حضور پاک وی هغه تنور داسې و چې لاندې نه ډېر زیات کولو و او بره دا خوله تنګه وه، خو چې په دې باندې به کله لاندې نه لمبه راغه نو هغې کې دننه بربنډ سړي او بربنډې ښځې وې، هغه لمبې به دي بهر داسې راوویشته، واپس به ورته ورپرېوته. ما تپوس وکړو دومره سخت عذاب کې مبتلا دي، دا څوک دي؟ وی دا ستا د قوم هغه بدعمله سړي او بدعمله ښځې دي چې په دنیا کې به دي بدعملي کوله، بدکاري به یې کوله، دا هغه خلک دي. دا د دې د قبر عذاب دی چې په دې کې دي مبتلا دي، سخت پکې گیر دی. پنځم نمبر حضور پاک وی یو کس مې وکتو او وی ناست دی، یو کس پې ولاړ دی، زورور سړی ورته وی چې شابه خوره، او وی سخه غوښه ورته پرته وه، او وی داسې سخه وي چې د هغې بدبوی بیانولی نه شم، ډېره زیاته بدبوی وه پکې. مې چې دا څه شی دی؟ او هغه به چې نه خوړه غوزار به ورکولو، د یرې به یې هم خوړه. نو هغه غوښه راواخېسته خوړه، وي داسې چې د پوزې له به دې وړه، د هغې نه به دا پوزې سمې ترخې شي، او هغه به پې چکونه لګولو او خوړه به. وي دا څوک دي؟ وي دا ستا د قوم هغه سړی دی، ستا د امت هغه سړی دی چې کم غیبت به یې کولو د بل سړي. او مونږ خو ناستې دپاره یو چې یاره دوه کسان کیني، یاره دریم راواچوه، خبرې ورپسې وکړه، څه به درته میلو شي چې ته هغه پسې خبرې کې، هسې خپل نیکۍ هغه له ورکې او د هغه چې نیکۍ دې ختمې شي، د هغه بد په خپل ځان باندې راړې. پرېږده چې هر سړی څوک کوي خپل کار به یې کوي. نو دا دې قسمه عذاب کې دا خلک مبتلا وو. بیا حضور پاک دا چې کم د معراج دا سفر و، دا ډېر عجیبه سفر و. نو خبره مې دې پورې وکړه چې رب ذوالجلال وي ثم یمیتکم، پهله معدوم وي هېڅ نه وي، رب دله ژوند درکو، د دې ژوند نه پس ته مرحله را روانه ده د مرګ. دا به دې مړ کوم چې مړ شي، هغې کې پهلنۍ مرحله د قبر ده
دې کې صحیح ووتې نو حالات په دې بهتري او که دې نه خراب روان شي نو هلته کې بیا د دې نه سخت حالات را روان دي. ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. او بیا دې نه پس ته چې کومه مرحله ده د هغې نه پس به دله رب بیا ژوند درکړي. قیامت په ورځ چې کله سور ووالی شي یو ځل حضور پاک ناست صحابه ترې تپوس کوي یا رسول الله وی خفه نه بل ولې به نیم خفه وی څه چل شوی دی وی اسرافیل علیه السلام غوږ اسمان ته کړی دی چې رب به اوس راته حکم وکړي چې زه به شپېلی ووم. نو د روایت نه معلومیږي دا چې قیامت ډېر لنډ دی ځکه چې آخري امت دی دې نه پس بل امت نشته. نو د دې نه مخکې تیاری ده چې یاره هلته بیا راپاسئ چې په هغه 40,000 قومونو کې مونږ شرمیږو په هغه ټول عالم کې شرمیږو. اوس خو اسانه خبره ده خلک ټول ته به څنګه ښکاري د په دنیا یو ګوټ کې سړی لګي او دلته به تذکرونه لګېدلي ټولو خلکو ته ښکاري. دا خو د دنیا یو مثال دی. رب سره به د دې نه اعلی انتظام نه وي ټول قوم کې به شرمیږو چې دنیا کې د چا نه پټېږو ګناهونه کوو نو هغې ته به وړاندې شو بیا به څه کوو. نو دا ده چې هلته دوباره هم راپاسي بیا هغه مرحله سخته ده چې هر سړی به خپله خوله کې ډوبي څوک به تر خولو پورې څوک به ګوډو پورې هر څومره بد عمل یې کړی دی هغه عمر به خولو کې ډوبي. ثم الیه ترجعون. بیا به رب طرف ته ورځو او د رب څخه چې یو پیغمبر به نشي ورتلی. روایت کې راځي وی چې کله عیسی علیه السلام نه تپوس کوي وی تا ورته ویلي دي چې زما د مور عبادت کوه حالانکې رب ته پته ده خو دا تپوس به ترې نه کوي. نو په دې وخت کې به په هغه دومره روب راشي چې زمونږ د دې ویښتو ځایونو نه خوله راځي چې کوم ځای وجود کې ویښته دي نو هغه به وینه را شروع شي د روب د وجې نه چې د رب به په پیغمبر دومره روب وي نو په عام سړي به ول نه. الله تعالی دې موږ د داسې قسمه عذابونه نه وساتي او الله تعالی دې موږ له په دې قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي. امین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام